بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمر جمشید یم او دا وخت چې کوم دی نو زه په نظامپور روډ باندې ولاړ یم. زه ګورم چې یاره په دې باندې چې کوم ټرافیک دی یعنی کوم د ګوډس ترانسپورټ دی نو هغه ډېر زیات وزنونه وړي. زیاتره ملګرو ته به دا پته هم وي د دې روډ چې کوم دی 2.5 کاله وشول او چې نظامپور ته ځي خیرآباد مخې راځي او نظامپور ته ځي نو دغه سیټ صحیح دی، خو چې کله د نظامپور مخې خیرآباد ته ځي نو دغه سیټ چې کوم دی نو مکمل راپړسېدلی دی، مکمل خراب شوی دی. د دې مین ریزن څه دی؟ اوورلوډینګ. په دې باندې ډېر زیات وزن وړلی کېږي چې دغې د وجې نه روډ انتهایي خراب شو. او ګوره دا موږ ته دا روډ جوړ شوی دی خو ډېر وخت پس راته جوړ شوی دا روډ، او ما یقین نه راځي چې دا روډ به موږ ته بیا څوک جوړ کړي. که دا موږ زر خراب کو نو دا موږ ته بیا څوک نه جوړوي. دا موږ ډېره په سوالونو په ډېر منتونو په ډېره زارو باندې دا روډ جوړ شوی دی، او کوم چا چې دا جوړ کړی نو هغه اوس راته پته چې په اقتدار کې دی نه، او نن سبا ته څوک سیفټي وال نه لګوي، وړوکې کال نه کوي، نالۍ ګلۍ درته څوک نه کوي، نو دا دومره غټ روډ به تاسو څوک څنګه جوړ کړي؟ نو دا صرف زما روډ نه دی، دا صرف د ستا روډ نه دی، دا زموږ ټول په شریکه روډ دی او دا زموږ د کلي ښایست دی، زموږ اسانتیا ده. نو لہذا موږ ټولو ته پکار دي چې د دې چې کوم دی مکمل طور باندې خیال وساتو. او څومره هم چې اوورلوډډ ګاډي دي د دې د روکتام دپاره موږ څه لای عمل وکړو چې یاره دا ګاډي اوورلوډ ګاډي ځي نه، په دې باندې روکتام پکار دی چې دا روډ بچ شي. د ویډیو کتلو مهرباني خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. د الله پاک